الرحمن الرحیم. سبق نمبر مختصر ولد 35 مخته تسرد سوی ولا یوه مسله ښیي چې وان سهى عن القعدة الأخیرة که اخیري قاعده ترې نه هېره شوله مثلا سړی پاڅېدو فقام الى الخامسه پنځم رکعت ته رجع الى القعدة دې ته حکم دی چې دا د روپس شي کیني قاعدې ته خو تر هغې پورې ما لم یسجد چې د پنځم رکعت وله سجده یې نه وي کړي والغ الخامسه پنځم رکعت به لغوه کې پرېږدي بس دې څه معنا نه لري وسجد للسهو خو دې خو په دا قاعدې کې تاخیر وکړو دې دپاره به سجده سهو وکړي خو که بیا داسې کړي چې وین قید الخامسه بسجدة که پنځم رکعت یې په سجدې سره مقید کړي یعنې پنځم رکعت ته یې سجده کړي بطل فرضه دې خو اخري قاعده نه وه کړي که نه دې وله دا فرض ختم شو وتحولت صلاته نفلا څلور رکعته پر لمونځ یې نفل ته بدل شو پنځه رکعته کېږي نه وکان علیه دې ته ضروري ده ان یضم الیه رکعة سادسة شپږم رکعت یې ورسره میلاو کړي شپږ واړه بله نفل وګرځي حکه به داسې کړي چې وین قعد فی الرابعة څلورم کې خو دا ناسو قاعده یې کړي او په دې ښه ډېر ښه کړي دي چې قاعده یې وکړه خو عبدالرسول باندې پاڅېدلو دي دا خیال لکه ما دوه رکعته شو حالانکې دې څلور رکعته پوره شوي دي پنځم ته پاڅېدو که زه دریم ته د پاڅېږم قاعده یې وکړه هغه نه بعد ثم قام پنځم رکعت ته پاڅېدل ولم یسلم سلام یې نه وړله بظنها القعدة الاولى دي دا ګمان یا یظنها القعدة الاولى چې لکه دا زما اوله قاعده ده عاد الى القعود دا به واپس کېږي دوباره دغې تحیاتو ته کېنستلې ته ما لم یسجد للخامسه چې پنځم رکعت دپاره یې سجده نه وي کړي وسلم بیا د سلام وړي وسجد للسهو سجده سوه دې وکړي ځکه چې فرض کې تاخیر راوستو قعود یې اخیر کې خو ان قید الخامسه بسجدة که به پنځم رکعت دپاره دې سجده کړې وه اوس خو هسې رکعتو شولو بېله دې پرېږدي ما ضم الیه رکعة اخرى یو بل رکعت یې ورمیلاو کړي چې دوه به وله نفل شي او څلور به وله فرض وګرځي وقد تمت صلاته دې سړي مونځ پوره شو سجده سوه دې وکړي ورکعتان نافله او د بقایا دوه رکعته نفل شولو که مسپخین منځه کې داسې څه کړي وو د دوه رکعته نفل د سنتو په ځای نشي قایم کېدلی مخته مسله ښایي سړی د په منځه کې ترې نه هېره شوی منځه ته یې لاړو څلور رکعتو ته اوس شک شو یارې درې مې کړي دي که څلور مې کړي دي درې مې کړي دي او که څلور مې کړي ځان سره یې بار بار دې ته په کار دا که چیرې اولې پرې کې ورته شک وشو په ژوند کې دا به سره نه لمونځ راوګرځوي که بیا ورته بار بار داسې خبره پېښېدله بیا به غالب ګمان باندې عمله کېدي ګمان دا غالب شي چې درې دي بس څلورم دې میلاو کړي که دوه دي خو درېیم دې میلاو کړي ورسره که بیا غالب ګمان شي ما خو پوره کړي ده بس صحیح ده بس سلام دې ته وکړي خو که بیا غالب ګمانو ته نه حاصل د یقین باندې د عمله کې یقین دی چې د کم رکعتونه یقیني وي ومن شک فی صلاتې کوي سړی ته په منځه کې شک شو په لم یدري پته وله نه لګي ثلاثا سلم اربعه چې درې مې وکړل که څلور وذلک اول ما عرض له دا ورته اوله کې پېښه شوله استعنف الصلات لمونځ به ساره نه راوګرځوي وان کان یعرض له کثیرا که به دې ته دا شک ډېر راپېښېدلو بنا علی غالب ظنه غالب ګمان باندې د بنا وکړي ان کان له ظن که غالب ګمان ولا حاصلېدلو اکبر رای ولا حاصلېدو وان لم یکن له ظن که ظن غالب اکبر رای مضبوطه غالب ګمان ته نه حاصلېدلو بنا علی الیقین یقین باندې د بنا وکړي یعنې اقل رکعتونه کم رکعتونه باندې د مونځ مخته جاري وساتي